نو کو یو سړی په ژوند کې اطمینان او سکون په دنیا کې غواړي واحد حل استغفار دی بس الله نه بخنه غواړه استغفر الله تعالی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الى اجل مسمى. الله وی د اطمینان او د سکون ژوند بدرکم خود مقرر نیټه پوری یعنی د مرګ پوری. نو مطلب دا چې څومره د ژوند دی ناغه به د اطمینان او د سکون نو ویؤتی کل ذی فضل فضلا. بله غټه فایده دا د استغفار او د توبې چې په آخرت کې به ورله الله ښایسته بدله ورکي چې جنت دی. نو دنیا کې چین سکون او اطمینان او په آخرت کې جنت. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا. خوشحالی دا زیرې دی خوشخبری دا د هغه چا د پاره چې د قیامت په ورځ عملنامه کولو شي په هغې کې ډیر استغفار پروت دی. چې عملنامې کولو شي او د چا په عملنامه کې ډیر استغفار وموندې شو نبی علیه السلام وایي توبه د پاره د آخرت خوشخبری ده خوشحالی ده زیرې دی چې عملنامه کې ډیر استغفار وموندې شو. نو اسی مونږ ګرځو را ګرځو لار کې او بیټک کې ناس یو نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله خوړه کې ورسرم د ګناه پرېښودل او آینده کې د نه کولو عزم ړه کې ورته لږ توجه پیدا کوه چې ړه دې ورسره الله بدلی یوازې په ژبه نه ړه به دې ورسرم الله بدلی. استغفر الله دا ډېر لوی طاقت لري. نو الله وی د آخرت فایده دا د ویؤتی کل ذی فضل فضلا. الله به ورکې هر خاوند د غوره عمل ته فضله غوره بدله به الله وی زه وله ورکم. وان تولوا فانی اخاف علیکم. د غورې بدلې نه مراد جنت دی. نو د استغفار دوه غټې پیدې په دنیا کې د اطمینان او د سکون ژوند او په آخرت کې جنت دا دواړه استغفار کې پرتی دي. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. وَإِن تَوَلَّوْا الله وی که تاسو روګردانه شولې تاسو روګرداني وکړلو د دینم اعراض کو نو فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. بېشکه زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د راتللو د هغې لویې ورځې نه چې لویه ورځ را روانه ده. الی الله مرجعکم خاص الله ته ستاسو ګرځېدل دي وهو علی کل شیء قدیر. دغه الله په هر څیز باندې قادر دی. نو ټول په ټوله به الله ته حاضري کیږي او الله په جزام قادر دی او په سزام قادر دی. په انتقام اغستلم قادر دی او په عفو کولم قادر دی. نو الله قدرت والا دی. الا انهم یسنون صدورهم. دې آیات کې الله تبارک و تعالی دا خبر واضح کړي چې د غیب علم چې دی هغه صرف د الله ذات سره دی. د الله نه علاوه د هیچا سره هم د غیب علم نشته دی. نو دا عقیده مضبوطه لرل چې د غیب علم چې دی دا د الله نه علاوه د بل چا سره نشته دی. که هر څوک دعوه کوي که پیری دی دروغ پیریانو سره د غیب علم دی نه د الله نه علاوه د هیچا سره هم د غیب علم نشته دی. په دې باندې یقین نه ساتل او نه دا عقیده ساتل چې پیریان په غیب پوهیږي او پلانکي ځای کې تعویذونه راوچت کړل او راوړل. الله قرآن کې صراحتا ویلي دي چې د غیب علم د پیغمبر سره نشته دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره که د غیب علم وی نو چې جادو پې شوی او څومره تکلیف ورته پته ورته لګېده. په بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې تهمت ولګېد
څومره پریشان او پته ورته لګېدله چې دا پراپیګنډه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته د غیب علم چې د پیغمبر سره نو نو د هیچا سره هم د غیب علم نشته دی، نه دا دعوه پکار ده او نه پچا باندې یقین ساتل پکار دی. الله تبارک وتعالی دی آیات مبارکه کې دا خبره ثابتوي چې د غیب علم د الله نه علاوه د بل چا سره نشته. الا خبردار انهم یسنون صدورهم، بیشک دا خلق چې دی دی تاووی خپلی سینې لیستخفو منهم د پاره د دی چې دی ځان پټ کړي د هغه نه. الا حین یستغشون ثیابهم، الله وی خبردار کله چې دی ځان پټوي په خپلو جامو کې نو یعلم ما یسرون و ما یعلنون، پوهیږي الله په هغې څه چې پټوي او په هغې چې دی ښکاره کوي. د دې آیات شان نزول باره کې راځي ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې په بعضې مسلمانانو باندې حیا دومره غالبه شوې وه چې د استنجا په ټیم کې یا د بیبیانو سره د میلاوېدو په ټیم کې به هغوی د بدن ښکاره کولو نه هم ډېره حیا کوله چې اسمان واله به مونږ ته ګوري نو مونږ عورت نه ښکاره کړو. دومره پې دا حیا غالبه شوې وه چونکې دا خو ښه خبره نه ده، دې ته مغلوب الحال ویلی کیږي. نو د دې د وجې نه خدا امت په مشقت کې پریوزي، نو کله چې دوی باندې حیا دومره غالبه شوله چې په مشقت کې په ګرانۍ کې پریوتل، استنجا ټیم کې به عورت نه شو ښکاره کولی. نو الله تبارک وتعالی اصلاح وکړله الا حین یستغشون ثیابهم، تاسو چې په کم وخت کې چې تاسو د ضرورت په وخت کې عورت ښکاره کوئ د هغې فکر دی در سره چې اسمان واله ته مونږ ښکارو، نو الله تبارک وتعالی ورته وایي یعلم ما یسرون و ما یعلنون، زه خو په هر څه په پټ او په ښکاره په هر څه ماته علم دی، زما نه څه پټېږي نه، په هر څه راته علم دی، ځان په مشقت کې مه پرېواسئ.